نو عبادت کوئ، خصوصا یو 2 رکعاتو له شپې له پاسئ که نه، لږونه تهجد کوئ که نه. هلکه ما خو ډېر مونځ او عبادت دروازې کړی دی، نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه زیاتې نه کولی شي او نه دې کړی دی، هغه کوي. عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځل لا پاسېدم د شپې، وی چې مې وکتل نبی علیہ السلام مبارک په کوټه کې نو را سره غم شو چې خدایه څه شو، دشمنان هم زیات دي، یهودیان هم شته، کافر هم شته، څوک تکلیف ورته ونه رسوي. په غم او په فکر کې شوم. شپه ده، تیاره ده، بجلی خوشترې نه، ډیوه شترې نه، په منډه راووتم جومات ته، لاس تپوم داسې چې کوم ځای به نبي علیه السلام و هلته لاس تپومه چې کوم ځای به تیاره ده که نه، چت هم د جومات پره کوټې اوچت به نو تیاره به زیاته وه، لاس تپوم، ناګانه د پیغمبر علیه السلام په مبارک او خپو مې لاس ولګېده او پیغمبر علیه السلام پوه شم چې په سجده پروت دی او خپې یې دقسې ولاړې. ګوره نیمې شپې کې دشمنان هم شته، کافر هم شته، بی سره سوچ دی چې دا چرته دشمن نقصان نه رسته او جومات ته راغلی دی، پرېږده الله ته به لږه فریاد کوم، نو که په دا کور کې کوم نو ممکن ده چې عایشه د خوب نه وځي، ممکن ده چې هغه رانه خبر شي د عبادت نه، دا جومات کې ځان له به لږ ورته وجاړم، ځان له به لږ غوندې راضي کما. نو وی فلمستو یدي فوقعت یدي على قدمیه وهما منصوبتان وهو ساجد، چې لاس مې تپو په خپو په دا پوندو مبارک کې زما لاس ولګېد، خپې د سجدې په حالت کې ولاړه وي. بله موقع کې دغسې واقع پېښه ده، نبی علیه السلام او عایشه صدیقه تلې ده حضرت علی کره، نبی علیہ السلام نشتا، ټول جماعت میں ورپسې لټ پلټ کو، جماعت کې نشتا، نورو بیبیانو کوټو کې وګرځېدم التم نشتا. څه شو؟ حدیث وی تاسو راځئ، فاطمه رضی اللہ عنہا شو، علی رضی اللہ عنہ شو، بار طور پسې ګوري نبی علیہ السلام څه شو. نورونو د حضور پاک مبارک یو عجیبه خاصیت و، داسې خاصیت و چې د خولې مبارک نه خوشبویي به تله، زمون خوله بدبویي کوي او د نبی علیہ السلام خولې مبارک کی خوشبوئی بکولا. خولې مبارک کی خوشبوئی بکولا. نو نبی علیہ السلام مبارک علی سے پہ پویدا چې دا کم نزدې صحابه بو هغې ته به د حضور پاک مبارک هغه خولې خوشبوئی محسوسېدله، ورپسې روان شو، تلل هغه خوشبوئی پسې تلل، د بقي مقبرې ته لاړه ورسېد. ګوره مقبرې ته او د شپې تله هلته ورسېدل، چې هلته لاړل اوس نبي علیه السلام په سجده پروت دی او جاړي. یو آیات وی په سجده کې وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. یا الله که زما دې امت له ته عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، نو څوک دنه تپوس خو نشي کولی، څه چې ورسره کې کولی شي، او الله کې بخې نو هم الله ګوره د ډېر لوی زور خاوند دی، بیا هم دنه څوک تپوس نشي کولی. د شپې تهجد، د شپې مونځ او د شپې د الله د رضا دپاره بقي مقبرې ته ځي، هلته ورته جاړي، دا مونږ له نمونه ده که نه. نو د شپې مونځ باندې الله ډېر خوشحالېږي. حدیث پاک کې راځي چې الله د شپې په دې اخري وخت کې د ړومبې اسمان ته راکوزېږي. نو الله له داسې وجود نشته لکه زما او ستا په شان، او نه الله داسې کوزېدل کوي لکه دا مونږ چې څنګه کوزېږو، دا د الله خپل شان دی، یا د الله رحمتونه دي، د الله خپل شان دی. نو پروردگار آواز کوي د شپې په دې اخره شپه کې، یاره مونږ څونه بد قسمت یو، 3 آواز راته کوي. څه وایي؟ هل من مستغفر فاغفر له، څوک بخنه غوښتون کې شته چې وی بخم؟ خپله راته آواز کوي. هل من مستغفر فاغفر له، شته څوک بخنه غوښتون کې چې زه وبخم؟ نو مونږ اوس بخنې ته محتاج یو که نه یو؟ بیا څه وایي؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم؟ هل من سائل فاجیبه، شته څوک سوالګر چې زه دعا قبوله کم؟ او بیا څه وایي؟ 3 مواد. هل من مسترزق فارزقه، شته څوک رزق غوښتون کې چې روزي ولا ورکم؟ 3 آوازونه کوي. بخنه غوښتون کې شته چې وی بخم،
روزی غوښتونکي شته چې روزي ورکم، سوالګر شته چې دعا ولا قبوله کم. نو چې اوس الله په خپله د آوازونه کوي او بیا مونږ او د پراته یو، د دې څه مطلب شو؟ چې خدای نم بخنې ته حاجت شته. مطلب همدا شو که نه؟ خدای نه دنه غواړو او خدای نه دنه ډوډۍ غواړو. ځه نو که چې اوس یو سړی د دې دروازې په مخ کې د نیمې شپې راپاسې، نیمه شپه، او ستاره یې دروازې په مخ کې اواز وکړو فلانکي که ډوډۍ ته رجتي نو ګورې خوانچه مې را ډکه کړې ده، نو چې هغه سخا روجي که نه هغه سخا ډوډۍ م وي د بلستن له هلته ډغره ورکړي او په یو منډه دروازې له ځان رسوي که نه رسوي؟ او چې لا دا آواز م ورته وکړي یروره دروازه کولاو که یو 10,000 روپۍ مې راوړي دي چې درکم دله. اوهو څونه ورته خوشحالي ګډېږي، ورته ښځه م پاسي بچي م پاسئ، دروازه م ورته کولاو کړي، خو یقین یې دی چې دا میلاوېږي که نه. 100 روپۍ خو په 15 هم پاسي، یقین یې دی چې میلاوېږي. ولې؟ مثال در کوم که نه ځانه خبره نه کوم. په دې بعضې کارخانو کې ډبل شفټ لګي، دروازې د سار نه شروع شي د مازدیګر 4 بجو پورې ډیوټیانې بعضې کسانو کې کوي که نه کوي، بل شفټ ولګي د ماسخوتن مثلا د 10 بجو پورې. هغې لب کسان په سیکلو به پخوا د شوګر میل او پیپر میل ته تلل، هلته لاړ شي. نو بل شفټ 10 بجې نه پس بیا ولګي ساره 2 بجو پورې، ټوله شپه پکې ویړه کي که نه کي؟ ولې؟ ورته پته ده چې شی میلاوېږي. شپه ویړئ، دا نه چې څوک شپه خوب اعلی دی، هلته تنخوا میلاوېږي نو شپه ورته ویړه کي. ښه او چې بخور دي سیل کې دا سوچ ته کړی چې مړه پرېږده او یاره بستره خوږه ده او خوب خوږ دی، ځه یاره خپل کار به کي، بل وار کې به اوبه کو. نه، نیمه ګنټه مخکې دی چې پردی اوبه م ووی، نیمه ګنټه وروستو راځي چې پردی م ووی. بیا خو دې ته نه ګوري چې خوب مزیدار دی او خوب دی او بستره خوږه ده. نه، شی درته ښکاري، مخامخ درته شی ښکاري. او یا درېیم اکثر نیمه شپه دا لارې او دا فلینکو چې روانې وي، پېشمني نه ډېر مخکې زما ګمان دا لومبۍ ګاډو کې دي، تاسو به قرار اوړئ. بلکل 3 بجې دي، 3 بجې لومبۍ ګاډی، 4:30 بجې تقریبا بانګو، 4:30 بانګو. نو چې 3 بجې دي 1.5 ګنټه مخکې دا پاسي. دا تش خو نه دي، ډرایور هم پاسي، کلنډر هم پاسي، او مخصوص سورلی وي هغې ته هلته چغه وي، هغه سورلی ولا روتي خپل ځای له بیا ځي. دا ولې شپه خوري؟ الله له نه خوري، دی له خوري. ولې؟ ورته پته ده چې دا شی میلاوېږي، د الله په دې یقین نشته. که د الله په دې یقین وي چې دا ماته میلاوېږي، نو چې 50 روپو له پاسې نو عظیم جنت له بولې نه پاسې، چې 50 روپو له پاسې او 10 روپو له پاسې، نو د الله رضا او د الله خوشحالۍ له بولې نه پاسې. یقین نشته، سوچ بدل دی زمونږ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې 3 آوازونه الله کوي. شته څوک دعا غوښتو والا سوالګری چې سوال والا قبول کم، شته څوک ډوډۍ غوښتو والا چې ډوډۍ والا ورکم، شته څوک دغه بخنې غوښتو والا چې وی بخم. نو دې وخت کې چې مولوي صاحب زمون خدای پاک وبخي او پېشمني پاسېد، نو هغه به عجیبه خبره کول، یاده مې ده، هغه به وی الله ستا پیغمبر و یو دروغ نه وی چې ته په تا آوازونه کې. نو مونږ خو درته نه دي ویلې چې الله دا آوازونه وکړه، دا خو ته په خپله کې، مونږ خو درته نه دي ویلې. نو چې په خپله کې او مام پې د پیغمبر علیه السلام په واسطه خبره چې دا آوازونه کومه، نو دنه زه غواړم راکړه که دا د مینې الفظ. حضرت معاویه رضی الله عنه د شپې به تهجد کول، دروازې به لګیاو او دربان به مقرر کړو چې داسې څوک اجتمن راشي چې دروازه ورته بندني. نبی علیہ السلام فرمایي کم د قوم مشر چې د خلکو نه دروازه بنده کړه، د قوم مشر حاجتمن ته دروازه بنده کړه چې صاحب وده دی، صاحب نری وزګار، دروازه بنده کړه. نو د خونن د حاجتمن د حاجت پورا کولو ته دروازه بنده کړه، د قیامت پر ورځ به الله را د حاجت ته خپله دروازه بنده کړي. غرق شو دا مشران تبا دي، دروازه به نه بنده. معاویه صاحب به سړی مقرر کړی چې څوک راشي چې ګورې مال یې خامخا را رسوي،
چې د هر چا حاجتي پوره کولی شم یا نه، خو چې حاجتمند واپس لاړ شي او د شپې به بیا تهجد کول. نو د شپې په اول حصه کې به وده کېده. نو یو ځل یو سړی راغی د ماسخوتن لمانځه نه پس ورسره کېناست، چې دا چل دی او دا چل دی، خبرې اوږدې کړې. د دې سړي مقصد دا او شیطانو د انسان په شکل کې د هغه مقصد دا چې دا لومبۍ شپه پې لږه غوندې بې خوبه کړمه، نو د تهجد وخت کې به وده کړم، تهجد به دې پاتې شي. چې دا ټوله شپه ورسره تېره کړه او د تهجد هغه ټیم ته ورسېده خبره، نو معاویه صاحب ورته ویل وروره داسې کار وکړه، سبا چې زما مجلس ولګي نو هلته راشه، ستا مسله به حل کړم، د شپې خو څه فایده نه کوي. وی ښه بس پویولی مې، وی نه بس پوه شم. چې لاړ معاویه صاحب خو خوب ونه کړ، بیا تهجد یې وکړل، سار یې مونځ وکړ. سار مانځه نه پس خوب مکروه دی، سار مانځه نه پس خوب مکروه دی. سار یې مونځ وکړ، مانځه نه پس خو بیا اشراق کوي، لاړ بیا دربار ولګېدو، څو ورځ بیا په دربار کې تېره شوه. چې ماسخوتن مونځ یې وکړه، نوکر ته وایي چې دروازه بنده کړه چې دا زما د آرام وخت چې څوک را پرېنږدي، ځکه بېګا مې خوب نه دی کړی. دروازه یې بنده کړه. شیطان بیا راغی. شیطان ته څوک دروازې کوم ځای بندولی، هغه د انسان په دا رګونو کې د کافر بچې ګرځي راګرځي. حدیث کې پاک کې راځي که نه، ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، په دا رګونو کې ګرځي. هغه ته څوک دروازې بندولی شي. شیطان بیا راغی، دروازه بنده ورننوت. چې ورننوت معاویه رضی الله عنه بیا قول هغه نوکر ته م غوسه چې ظالم ما خو درته وو چې دروازه بنده که نو دا سوس خدای ولې بیا راغی. معاویه صاحب ورته وایي تا ته خو ما نن ټول ورځ انتظار وکړه او ته رانلې. نو شیطان خو وي دروغجن، او د دروغو چل خو دې درته ښایي، موږ ته یې ښایي. نو په خپله به ولې څونه لوی مهارت وي. لګیا دی معاویه صاحب ته بانې او دا چل وجي او دا چل وغی مطمئن چې مونځ یې وکړو. دویمه شپه م بې خوبه شوه، سار وختي بیا خپل سار مونځ او بیا ورپسې اشراقه پورې ناسته او بیا مونځ اشراق او بیا دربار ولګېد. چې ماسخوتن شو، نوکر ته یې ویل دا مهرباني به وکړي چې نن خو ما ته هېڅ څوک هم پرېنږدي، 2 شپې بې خوبه یم. پیغ صاحب ما خو پرون هم څوک نه در پرېښی. نه پرون دروازه در نه کوله او پاتې ده. یو سړی راغلی جی نه ده کوله او پاتې، بس ته نه پوه شوې که نه سړی راغلی دی. اوس خو یې نه پېژني چې هغه خو په الفلام او غرامي شیطان دی. هغه ته څه پته دغه دی چې اوس دی بیا ورغی معاویه رضی الله عنه. چې معاویه صاحب ته ورغی او ورته غوسه هم دی، وی صاحبه تا باندې زمونږ حق پورې دی، د مسلمانانو بادشاه غوسې مه کوه، قیامت پر ورځ به دې ګریوان نه نیسم که دلته زما خبره نه منې. او رپېد چې خدای پاکه قیامت پر ورځ مې رونه نیسي. دا خلک به د قیامت دروازې د نیوکې نه یېرېدل، نه ما خبره ومنه، نه تا ته خو 2 ورځې د خدای بنده ما تېرې کړې، نو ته د شپې راځې او ما د خوبه وباسې، دا څه کې؟ وی نه به زما خبره ضروري ده او بس دا ته واوره خیر. دا 3مه شپه م پې بې خوبه کړه. چې بې خوبه یې کړه صاحبه او دا شیطان ته اوت بار ته د له خو خوب ټالی ورکولې. دا خو 3مه شپه ده چې پرله پسې وخت بس وده شو، تهجد پاتې شو. چې وده شو بس شیطان ویل افرید کامیاب شو. خپلو کشرانو هم اوړه به وروړه به چې زنده باد، سړی خو یې تهجد نه وویسته. اخو صحابه دي، هغه خو هغه خلک دي چې د چا غېږ کې لوی شوي دي، اخو هغه خلک دي چې د چا نظرونه پې لګېدلي دي. اصل مونږ غوندې خلک خو نه دی. خو چې ساره څنګه بانګ وی راویښ شو، اوهو تهجد پاتې شو. دا به څه کېږي؟ بس الله ته په جړا سر شو، خدای تهجد پاتې شو. زه خو نو بس خوب راغی وده شم او تهجد رانه لاړه. هغه سپېره خو 3 ورځې زه د کاره وویستم، د خوبه یې ویستم او سر اونخت په نفلونو اونخت راشه. اوس الله راضي کا، شپه بې عبادته پاتې شوه. او ورونو دا د حضور پاک مبارک عمله مو وګورئ. عایشه بی بی فرمایي چې کله به د شپې تهجد ته پاتې شو، انسان دی وده به پاتې شو یا بیمار به، نو بیا به د اشراق نه پس د نور خطو نه پس 12 رکعته مونځ کول. دا به بیا کول دې دپاره چې ویې کړمه چې اسیم کوم رسونه هلته ولې نه کوم، هغه به 12 رکعته بیا کول. معاویه صاحب هم الله ته جړا ده رضی الله عنه، جاړو منځونه هم کوي. چې منځونه کوي اوس چې سبا بله شپه شوه نو وده شو، دا شیطان ورنه راځي. چې څنګه وده شو نو شیطان اوس د تهجد وخت کې ورغی او د خپې نه ونیوه پاسه
یا لکه بس زوت سره پوی شو یې څوک خبیثه هغه د خوب استم تهجد نه دی وستم اوس می تهجد له پاسې وي د شیطان یم د انسان په شکل کې راغلی یم نو شیطان بیخ دی وځه شیطان څوک تهجد له پاسې هغه د درې شپې تهجد نه استمه او نن دې په تهجد له پاسولم دا د شیطان کار دی وی د ما مقصد هم دا چې تار تهجد نه بند کم تهجد دا مونږ ډېر اعلی دی ډېر په الله خوشحالېږي او تا نه دا بند کم یو شپه به یې پرېږدې نو خوند به والې د خوبو نو بله شپه به یې هم پرېږدې نو د خوب خوند به والې اړو تهجد به در نه پاتې شي خو هغې کې خو ما ته لوی نقصان وشو تهجد د نه پاتې ټوله شپه دې ورځ دې ورته وجړل او مونځونه دې وکړه الله دې ښه خوشحاله کړه معراج هغه تهجد کې ښه دي تهجد ته خري هغې له پاسه وه که نن ته بیا پاتې شو نو پرون یې 15 ګنټې جړلې نن به ټوله شپه جاړي ټوله ورځ به جاړي هغه تهجد د له ښه دي بابا هغه کوه صحابه بلدو تهجد سره او شیطان ته پته چې خوند پکې څونه دی او الله پې څونه خوشحالېږي نو تهجد وخت کې پاسېدل او خصوصا چې دا پېشمني شي او بانګ وی دې ټیم کې الله ته جړل او فریاد کول الله ډېر خوشحالېږي الله دعا ډېره زیاته قبلوي حضرت یعقوب علیه السلام سره چې بچو زیاتې وکړو او حضرت یوسف علیه السلام ته کوی ته وغورځو انتهایی زیاتې دي او د هغې د وجې نه حضرت یعقوب علیه السلام په دواړو سترګو ړوند شو وابیضت عیناه وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې په بچي پسې په جړا نو چې کله واقعه برابر شو یوسف علیه السلام الله بادشاه ته ورسو بیا رونو سره ملاقات هم شو یعقوب علیه السلام ته خبره ښکاره شوه او یعقوب علیه السلام سره د نورو زامنو مصر ته لاړو د یوسف علیه السلام سره ملاقات شو نو زامن خو پوه شو چې پیکه شو هر څه معلوم شو که نه دا خو ظلم مونږ کړو دي خو ورته وی چې یوسف شرمخ خوړلی دی دا که لګي یوسف شرمخ خوړلی دی او دا خو دا د جمدې دی کوی ته مونږ غورځولو هر څه ښکاره شو نا بچي څه وی پلار ته چې بابا مونږ له د الله نه بخښنه وغواړو مونږ معاف کړه خبره ښکاره ده اوس مونږ غلطي کړې ده چې دا یوسف هم کوی کې غورځولی دی علیه السلام مونږ معاف کړه او مونږ له د الله نه بخښنه وغواړه بس ته د الله پیغمبر یې مونږ زیاتې کړې دی نو یعقوب علیه السلام ورته وی سوف استغفر لکم ربي انه کان بي حفیا الله نه دله بخښنه غواړم خو اوس نه لږ صبر وکړې الله په ما ډېر مهربانه دی نو مفسرین لیکي وی هغه وخت سره ولې ولا بخښنه ونه غوښته چې ورته وی سوف استغفر لکم لږ ساعت پس ته له بخښنه غواړم څه موده پس ته له غواړم وی دا یعقوب علیه السلام د سبا دې وخت انتظار کو چې تهجد له به پاسمه خپل لمونځ به وکړم او بیا د سبا د خطو نه مخکې دغه ټیم ډېر مبارک د دعا د قبلېدو دی دغه ټیم به له دعا وغواړم نه الله به معافي وکړي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو عجیبه واقع لیکلې ده وی سپی چې لنګه شي نو یو ګڼ شمېر بچي راوړي 10 11 او 15 او 20 پورې بچي کله سپی راوړي او ګړه چیله چې لنګه شي نو یو بچي راوړي کله دوم راوړي خو اکثر یو راوړي شپږ میاشتې کې سپی هم لنګېږي او په شپږ میاشتې کې ګړه او چیله هم لنګېږي ښه نو پیداوار د چا زیات شو د سپو پیداوار زیات دی د ګډو چیلو پیداوار کم دی او ګډې چیلې الالیږي زیات او سپینه الالیږي په دې پېښور کې او په دې ښارونو کې خلک ګډې چیلې الالی او خوري او په دې قربانۍ کې څونه الالیږي او بیا د حج په موقع خو 50 لکه خلک دی هغه هر یو ځان له ګډو چیلې الالی هلته څومره الالیږي نو ګډ چیلې الالیږي ډېرې زیاتې په تختونو د قصابانو په کورونو کې او په خادو کې او په قربانو کې سپي خو څوک نه الالی او پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو کم دی بچي دا ډېر راوړي نو عقل څه وایي چې کم شی دی ډېر وي سپي دی ډېر وي که ځکه دا نه الالیږي ګډې چیلې دی کمې وي
او بیا هم د ګډو چیلو رمې ګرځي. د سپو رمې چې ته مونږ ونه لیدې، د ګډو چیلو رمې ګرځي او رمونه علاوه په هر کور کې یو دوه ګډې چیلې وي. په دې غرونو علاقو کې خو هر چا کر یوه ګډ او دوه چیلې را خامخی او رمې یې ګرځي. شپونکي ولا خلک نیسي، چراګاهان ولا خلک ساتي، او د سپو ټول کلي کې اسپي راغونډ کې شلته نه جوړېږي. وی دا ولې نسل د سپو زیات دی په ظاهر کې چې مونږ ګورو، او د ګډو چې نسل د سپو کم دی، د ګډو چیلو زیات دی، او پیداوار د سپو زیات دی، لالیږي نه ګډو چیله لالیږي، پیداوار یې کم دی د دې په نسبت د سپو. نو مولانا روم صاحب ډېر بزرګ انسانو، هغه وایي دا د سبا برکت دی د پېشمني. اسینګه ګډه چیلې که چا ساتلي پېشمني شي دا ویښه شي. داسې ده که نه دي صاحب؟ پېشمني به دا ویښه، دا برکتي شی دی چې څوک یې ساتي هغه هم ګوره الله برکت ورکوي. دا په دې اوله شپه کې ودی او په دې اخره شپه کې پېشمني دا پاسې ویښی، او سپی چې د ټوله شپه منډې ووی او چې کله پېشمني شي دا خدایوالي وده پروت دی. داسې ده که نه؟ دا د دې پېشمني او د سبا برکت تیرونو چې الله د ګډو چیلو نسل زیات کړی دی او د سپو پروردګار نسل ختم کړی دی. نو اوس هم چې څوک پېشمني پاسي، تهجد له پاسي، وختي پاسي، الله به په نسل کې برکت پیدا کی. الله به د په کور کې کورنۍ کې برکت پیدا کی، او چې دغه وخت ودي برکت به پکې نه. دا د سبا برکت، دا د پېشمني برکت. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته یو مریدو د نیمروز بادشاه یې مریدو، نو هغه یو ځل لاړ د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خواله، چې ویې کتل اوس په لنګر په زرګونو خلک دي، څوک ډوډۍ خوري او څوک پاسي، لنګر دي چلیږي، لږ سوونه هم نه په زرګونه. د نیمروز دا بادشاه چې راغی نو وزیران یې راغونډ کړل چې صاحبه دا زمونږ پیر صاحب چې عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لنګر د کومې راځي؟ دا خو بلا دنیا په زرګونو خلک ساره او ماښام او ماسخوتن لګیا دي ډوډۍ ګانې خوري، دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د څه دوکانونه څه آمدن څه ځمکه جایداد شته؟ هېڅ هم نشته. یاره دا خو داسې کار کومه یو صوبه ورپسې لیکمه. مطلب یې دا چې پیر صاحب به خوشحاله شي، عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه به خوشحاله شي. نو د نیمروز پوره صوبه ورپسې ولیکله چې صاحب په دې صوبه کې چې څومره د سرکاري ځمکو آمدن دی او د دې صوبې چې څومره عشر او زکات غونډېږي دا به ټول ستا د لنګري. یو کاغذ باندې ولیکل د نیمروز د علاقې د صوبې ټول آمدن د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کوم. دا دغه شو. اوس چې څوک چاله 15 روپۍ ورکړي څونه ورته خوشحاله هغه له غونډه صوبه ورکړه، او دی وایي چې بادشاه وی چې دا ورکم چې عبدالقادر جیلانی سے بسونه په خوشاله چې هغه ته هغه خط ورسېد، خادم ته وایي ودرېږه صبر وکړه جواب کې ولیکم. په خط د پاسه ورته یو دوه شعرونه ولیکل. څه لیکي؟ ورته لیکي وی چون چتر سنجری رخ بختم سیاه بود، چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. پخوا به د بادشاهانو یو ټوپی په سرولو یو تاج، او د هغه تاج نه به ګیر چاپېره یو توره پټه وه د ډول دپاره. نو دا بادشاه د سنجر علاقې بادشاه و، دا نیمروز صوبه وه. نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته لیکي وی ای د سنجر بادشاه، وی زما په زړه کې که ستا ردې بادشاه ته خو لا نیمروز صوبه یادی، که د دې ټولې بادشاه متعلق زما په زړه کې شوقي که نه، نو زما بخت او قسمت ته الله داسې تور کی لکه ستا په دې تاج کې چې دا توره پټه ده، داسې الله زما قسمت تور کی. چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد، در دل اگر بود هوس ملک سنجری. او بیا سوی زانگه که یافتم خبر از ملک نیم شب، ما ملک نیم روز را به یک جون می خرم. وی ترسو چې مال الله د نیم شپې بادشاہي را کړې ده، د نیم شپې پاسم او الله ته جاړم، هغه بادشاہي الله را کړې ده. دا هغه بادشاہ نه پس د نیمروز بادشاہي د یوې اوربشې په قیمت هم نه اخله.
نو چې سړی دا نیمه شپه کې الله ته پاسي که نه اخره شپه کې او الله ته جاړي دې کې ډېر خوند وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما په امت کې دوه قسمه خلک ډېر بهترین دي. اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. یو هغه خلک چې د هغوی په سینو کې د الله قرآن پروت دی، حافظ دی، او یا عالم دی د قرآن علم یې په سینه کې پروت دی. او دویم څوک دي؟ اصحاب اللیل، چې دا د شپې په دا اخري نیمه شپه کې پاسي او الله ته مونځ کوي، تهجد کوي، دا په سلګو سلګو ورته جاړي. الله دې همدغسې جوړ کړي. نو تهجد ډېر بهترین عبادت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. صحابه به ودرېدل، نبی علیہ السلام به د شپې راووته، یو ځل د شپې راغی، حضرت علی رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها پاسوله، عبادت د شپې پاسوله. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک آواز وکړ، من یوقظ صواحب الحجرات، دا بیبیانې به څوک پاسوي؟ یو کس تکړه شی دا بیبیانې پاسوي. ولې؟ وی دا فتنې او عذابونه را تخکاري چې په دا کوټو په دا منځ کې را پریوزي. عذابونه یې نه ورشه که نو څونه عذابونه دي؟ لږ دي که ډېر؟ هلکه وی چیتر دی، چیتر وی اورېدو ختمه شوه، اوس د چیتر نه هم درته په شکال جوړ دی. غنم دی په پخېدو دي که لږ دا باران 2-3 ورځې را ټینګ شو، څه دی خیال دی؟ دې غلې نه به خلک محرومه پاتې شي او که به نه شي؟ مکمل به محرومه شي. دا د خدای قهرونه او غضبونه دي که نه، مختلف قسم کې د الله قهر او غضب. کله به د نار کې دیم غضب، کله به د موړ کې په دام غضب او قهر. وی انی ارى الفتنه، نبی علیہ السلام فرمایي دا فتنې او عذابونه وینم چې ستاسو د کورونو په دا منځ کې پریوزي. د دې علاج څه دی؟ من یوقظ صواحب الحجرات، بیبیانې به څوک پاسې چې الله ته ودرېږي مونځ. معلومیږي دا چې د شپې مونځ څوک کوي، الله د عذابونو د فتنو نه پاکوي، محفوظ الله ساتي. دی برکت شو. د شپې راووت نبی علیہ السلام مبارک، حضرت ابوبکر صدیق هم مونځ کو، پکې تلاوت کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم مونځ کوي، پکې تلاوت کوي. سار وختي د حضرت عمر نه تپوس وکړ، عمره بیګا خو مې ته په منځولې دی، خو قرات ته ډېر غلی و، ډېر پوټې غلی غلی قرات ته و، دا ولې؟ وی قد اسمعت من ناجر، دا الله رسوله، خو چې چا سره مې رازداري کوله هغه ته مې اورو، نو هغه اورېده که نه، که نور خلک یې نه اوري. حضرت عمر ته وی پتا رالم، تا خو ډېر تیز اوازو، اواز دې ډېر اوچتو، دا ولې؟ وی اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، صاحب اوده پې راوي خوم او شیطان پې شړم، چې دا اوده راوي شو شیطان وشړلی کېږي. نبی علیہ السلام مبارک حضرت عمر ته وی وی اواز یې ټیټ که خیر دی، او حضرت ابوبکر ته وی لږي اوچت کا، چې خوب کوونکي تم تکلیف نی، بیمار تم تکلیف نی، خو که څوک در تخوا کې ولاړو چې هغه ووري هغه هم ته فایده واخلي. دا صحابه به د شپې خپل منځونه کول. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام خصوصي حکم کوي، وی ته به تهجد په اوله شپه کې کوې، ته به د شپې نه پاسې. ولې؟ هغه به احادیث یادول، د نبی علیہ السلام د احادیثو خدمت پې کوه ټوله ورځ. نو وی ته د شپې خیر دې مه پاسه، تهجد مه کوه، د شپې اوله شپه کې وتر کوه او اوده کېږه. لیکن چې کله نبی علیہ السلام وفات شو، د هغې نه پس یو دیو، یوې بیبي وه، یوې وینځه وه، 3 کسانو، 3 واړه کېناستل، وی تقسیم کو، شپه به ویړو، دغه روړو به، داسې به نه کوو. د شپې په اوله 3 کې به زه عبادت کوم، بیا به اوده کېږم، ته به پاسې، ته به عبادت کوې، ښځې ته وي. او بیا چې 3 مې تېره شي، ته به اوده کېږې، دا وینځه او پاسې هغې به عبادت کوي. چې زما په کور کې داسې ټیم تیر نه شي چې په هغې کې الله ته مونځ او سجده ونه لګي. نن څه کوو؟ بچې اوده شه، خوب نه به وځې که نه، دماغ به دې خراب شي، ناجوړه به شي. خیر دی که کمپیوټر او ټي وي ته 15 ګنټې ناست دی، په هغې دی نه دماغ خرابېږي او نه پې سترګې نظر کمزوري کېږي. دا زمونږ حال دی. او حدیث پاک کې راځي دا کم سړی چې ناوخته پاسي که نه ناوخته، وی دا هغه خلک دی بال الشیطان فی اذنیه، په دغه وخت کې ورته شیطان متیازې کړي دي، خو چې څنګه شیطان نه ښکاري دغه متیازې نه ښکاري. او بل حدیث پاک کې راځي وی دا کم انسان چې د شپې ناوخته ودي که نه، شیطان ورته غوږ ټپوي، اوده کوي یې چې اوده شه،
علیک لیل طویل فرقد اوږده شپه ده اوږده شه خیر دی ښه نو اوله شپه کې خوب بهتر دی رستو تهجد پکار دی مونږ اوله نیمه شپه ټي وي ګانو ته تیر کو بیا اوږده شو د سار مونځ هم رانه برباد شي داسې مه کوئ الله خوشحاله کې د قهر او غضب نه به بچ شي الله نه وغواړئ در به کي تکلیف او مصیبت ولې مونږ نه لر کېږي چې ځکه مونږ الله ته شا کړې ده او ډاکټران وایي چې په شواروس کې 6 غنټې خوب سړي وکړه دا بس کافي دی 6 غنټې خو ډېر وخت پوره کېږي نبی علیہ السلام مبارک دقه عادت و ماسخوتن مونځ پسې کړه دین څه خبرې به وکړې یعنې فوراً به وده کېده پیشبني به پاسېده نو پیشبني پاسېدلو کې ډېر لوی برکت دی ډېر لوی خیر دی پکې او الله او د الله رسول پې ډېر زیات خوشحالیږي نو اسم نفل عبادت بهتر شی دی او چې دا د شپې په د اخیري شپه کې پاسېدې ته خوند واله کن ډېر خوند بدله درکړي دعا کې ښه دی وویل نبی علیہ السلام مبارک 4 رکعات هم کړي دي 2 رکعات هم کړي دي ګوره د امت دپاره چې هغې ته اسانتیا راشي 2 رکعات هم کړي دي 4 رکعات هم کړي دي 6 رکعات هم کړي دي 8 رکعات هم کړي دي 10 رکعات هم کړي دي خو د پیغمبر علیه السلام اکثر معمول چې هغه 8 رکعات نو تهجد د 2 نه واله تر د 10 پورې کولی شي د 12 پورې هم کولی شي خو 8 رکعات به نبی کریم صلی الله علیه وسلم عموما کول چې پاسې 8 رکعات کوه نفل که تهجد لفظ پکې یاد کو که یاد نه کو په 2 رکعات نفل کوم بس د شپې نفل ته تهجد وای او 2 رکعات خپ قلار وکا خپ اطمینان سره که د شپې اخیره شپه کې پاسې دی شي نو ویتر رستو کول بیا بهتر دی اذا ماسخوتن 2 رکعات سنت ته وکړل او پاسې دی شي تهجد کې تهجد نه پس 3 رکعات خپل ویتر وکا بیا کته مو بیو دشه اګه ته نو سارمون د خرابې دی بیا مو دکېږي او کنه د شپې په اخره شپه پاسېدو دی یقیني بیا ویتر مخکې وکا نو 8 رکعات عموما دا کوي ورپسې الله ته خپل پروردګار کو خپل الله تعالی سونه نیسه جاړې ورته او غواړې ته لوی پادشاه دی لوی پروردګار دی ان شاء الله دا زمون ایمان دی او زمون یقین دی چې پروردګار به مونږ چرته مایوس نه کړي چرته به مونږ الله خفه نه کړي او دا څوک دواړه یو شی یاد یو شی تقریبا چاشته ورته وي او اشراق هم ورته وي دعا کې دا به د بل وخت نن مې تهجد خبره دعا کې چې پروردګار مال او تاسو ټولو له د شپې د پاسېدو او تهجد کولو توفیق را نصیب کړي الله زموږ اعمال قبول کړي خدای موږ له د فرض او د نفل او د ټولو عباداتو توفیق راکړي خدای موږ د ریاکارۍ نه وساتي الہ العالمین څوک مریضان دي ته وله شفا ورکړي الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص او د بشیر جان یو دوست د هغه زوینا جوړه دی الله دې وله شفا ورکړي څومره مریضان دي په هسپتالونو کې دي او که په کورونو کې دي پروردګار ټول له شفا ورکړي که څوک قرضدار تنګ دستي الله قرضونه اخلاص کړي زموږ د ټولو د حلال او فراخ رزق نصیب کړي الله د فتنو نه دشمنو تربګنو او د ظلم د مخلوق نه په امن کې وساتي خدای تعالی ناراضي شي الله زموږ په کورونو کې زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي موږ د رسوایان الله محفوظ وساتي د چا کې څه قسم حاجتونه پروردګار ته پوره کړي زموږ دا جمع او زموږ دا ناست او زموږ دا خبره اترې دا په خپل دربار کې قبولي منظوري کړي موږ له په عمل راځي اخر وخت په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله